بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم دریم نمبر سبق ته ضروری اصطلاحات شروع دي نه مخکې 21 اصطلاحات هم ویلي. نن به ان شاء الله 22 نمبر 22 اصطلاحات کې به د اصطلاحاتو کې به 22 نمبر وایو. تذکیر څه ته وایي؟ تذکیر یو مؤنث اسم نه مذکر اسم جوړولو ته تذکیر وایي. یو مؤنث اسم دی، هغه مؤنث اسم نه چې مذکر اسم جوړی کنه، هغه مؤنث اسم چې مذکر کې کنه، نو دی عمل تم تذکیر وایي. ټیک شو؟ او یا مذکر اسم ته تذکیر هم وایي، مذکر هم ورته وایي، تذکیر هم ورته وایي. مذکر مونږ نر ته وایو، نر ته، او داسې علمي انداز کې ورته مذکر وایي. او مؤنث مونږ ښځې ته وایو، ښځه ته. ټیک شو؟ نو هغې ته مونږ ښځه وایو یا ورته ماده وایي، ماده، او په علمي انداز کې ورته تانیث وایي یا مؤنث ورته وایي. ټیک شو؟ نو تذکیر یو مؤنث اسم مذکر جوړولو عمل ته، یو مؤنث اسم نه دلته به ورسره نه ولیکم، یو مؤنث اسم نه مذکر جوړولو عمل ته، مذکر اسم جوړولو عمل ته هم تذکیر وایي، او مذکر اسم ته هم تذکیر وایي. مذکر هم ورته وایي، تذکیر هم ورته وایي. نر ته مذکر هم وایي، تذکیر هم ورته وایي. مثلا مسلمه دی، نو دا یو مؤنث اسم دی. مؤنث د مؤنث علامت دا دی چې اخره کې به دا ګول علامت وي. د دې مسلمه چې دا مؤنث ته د دې نه چې مذکر جوړی، بس دا ګول تا ته ختمه کا او دا میم ساکن کا. ګوره مسلم د مسلمه نه مسلم، نو دی عمل تم دغه وای دا تذکیر وای. او د مسلم ته د مذکر ته هم تذکیر وای، دې ته مذکر هم وای او تذکیر هم ورته وای، تذکیر هم ورته وای. ټیک شو؟ اوس تانیث څه ته وای؟ یو مذکر اسم نه مؤنث اسم جوړولو ته تانیث وای. یعنی یو مذکر اسم دی، د دې مذکر اسم نه چې مؤنث جوړی، مؤنث به څنګه جوړی؟ د مذکر نه چې مؤنث جوړی، بس اخره کې ورسره ګول تا لګوه، دا به مؤنث کیږي. د مذکر اسم په اخره کې چې ګول تا ولګی، نو دغه مذکر اسم مؤنث شي. نو دغه عمل تم تانیث وای. یعنی مذکر اسم نه مؤنث اسم جوړولو ته هم تانیث وای، او مؤنث اسم ته هم تانیث وای. مؤنث هم ورته وای، تانیث هم ورته وای. مونږ ورته ښځه وایو، او علمي انداز کې ورته مؤنث یا تانیث وای. مؤنث هم ښځې ته وای او تانیث هم ښځې ته وای. ټیک شو؟ لکه مثلا ګوره صالح دی، صالح منه نیک سړی، د ده نه زه مؤنث جوړوم، نو د اخري حرف باندې زبر ولګوه، ګول تا ورسره صالحه، د صالح نه صالحه. نو د دې مذکر نه چې کله مؤنث جوړو، دی عمل تم تانیث وایي. او د مذکر د مؤنث چې ده، دې ته مونږ مؤنث هم وایو، مؤنث، او تانیث هم ورته وایي. ټیک شو؟ مذکر او تذکیر دا مذکر ته وایي، مؤنث او تانیث دا مؤنث ته وایي. حروف تهجی څه ته وایي؟ حروف تهجی د الف نه یا پورې ټولو حروفو ته حروف تهجی وایي. لکه مثلا ګورئ، الف، با، تا، ث، جیم، ح، خ، دال، ذل، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، حمزه، یا. دې ته حروف تهجی وایي. حروف علت څه ته وایي؟ د واو ته، الف ته او یا ته، دې دریو حروفو ته حروف علت وایي. علت د علیل نه وته، علیل بیمار ته وایي. نو دا حروف هم کمزوري دي، کمزوري بیماران دي. دا کله کله مونږ د صیغې نه ختمو یا دا په بل حرف سره بدلو، نو دې ته ځکه کمزوري وایي. نو دې ته ځکه حروف علت وایي. علت د علیل نه جوړ شوی، علیل بیمار ته وایي. نو دا هم بیماران دي. نو چې کله مونږ برتی کوو، یعنی یو صیغې نه مونږ بیا دا ختمو. ټیک شوه؟ نو الف د واو الف یا ته د دریو حروفو ته حروف علت وایو، حروف علت وایي. او د دې مجموعه ده، مجموعه وای ده، وای دا مجموعه ده، واو الف یا وای. ٹھیک شو؟ نو ګورئ، څوک چې بیمار وي، نو په تکلیف حالت کې وای आवाज کوي، یعنی وای دا لاس می درد کوي، وای سر می درد کوي. نو هغه وای الفاظ، نو واو الف یا وای. نو دا حروف بیماران دي، د بیماری حالت کې د خولې نه وځي، نو بس دا هم کمزوري دي. نو دا مونږ اکثر بیا صیغې نه ختمو. حروف صحیح څه ته وایي؟ حروف صحیح دا واو الف یا دا درې حروف علت چې دي که نه بیماران، د دې نه علاوه چې دا نور څومره حروف دي که نه، دا
تقریبا چې دا 26 حروف دي نو دغه ته حروف صحیح وای ٹھیک شو د حروف علت نه علاوه باقی ټول حروف ته حروف صحیح وای مثلا ګورئ با الف پکې نشته الف حروف علت کړي تا ثا جیم ح خ دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون نو نون پورې دام حروف صحیح دي او واو ته ختم کا دغه حروف علت کړي او یام ته ختمه کا نو دا درې حروف چې ته ختم کړي دا حروف دا نور حروف بیا حروف صحیح دي دا درې واو الف یا ته وباسه نو نور چې څونه حروف پاتې شو نو دغه ته حروف صحیح وای ٹھیک شو حمزه څه ته وای یو حمزه خو هغه دی چې په حروف تهجی کې یو حرف دی لکه دا ګوره داسې شکل دی حمزه دا شکل دی حمزه دا شکل ګوره یو دا حمزه دی ٹھیک شو دویم هغه الف ته هم حمزه وایي چې متحرک وي لکه دا الف ته الف دته اوس الف وایي که په ده زبر یا زیر یا پیش راغی که په ده زبر راغی اومم دا حمزه شو الف ورته نشي ویلی که په ده زیر راغی بیا به هم دته حمزه وی او که په ده پیش راغی بیا به هم حمزه وی لکه ا ای او یا جزم والا وی یا جزم والا الف وی لکه ګوره دا الف باندې حمزه لکه رأسن کې دا الف ته د باندې جزم دی نو دا اوس الف نه دی دته موږ حمزه وایو ٹھیک شوه نو ګورئ چې کله زبر زیر پیش پې راشي دته متحرک وایي یا جزم پې راشي دا جزم شو نو ګورئ دې حالت کې هم دته حمزه وایي او دې حالت کې هم وایي او دا خو خپل شکل دی ٹھیک شوه نو دغه ته حمزه وایي ښه جي لکه رأسن کې الف ته حمزه وایي د رأسن دا رأس سر ته وایي په دې رأسن کې چې راکم حمزه دی دا ساکن حمزه جزم والا حمزه نو دته مونږه دې الف ته مونږه حمزه وایو او جزم والا الف باندې اکثر یعنی اکثر وخت کې په دې جزم والا او متحرک زبر زیر پیش والا باندې بعض وخت کې حمزه د پاسه لیکل کېږي لکه رأسن کې وګورئ دا رأسن دی دې حمزه باندې دا ورکوټه حمزه لیکل شوی رأسن کې دا حمزه دی ٹھیک شوه د دې حمزه د پاسه کله کله داسې حمزه لیکلی کېږي د الف د پاسه دا حمزه لیکلی کېږي یا ګورئ دا اماره دی اماره متحرک دی په ده باندې هم ګوره دا ورکوټه حمزه ولیکلی شو نو دا کله کله ساکن حرف باندې داسې حمزه د پاسه لیکلی کېږي الف باندې او د متحرک الف باندې هم د پاسه ورکوټه حمزه لیکلی کېږي نو دا په ځکه لیکلی کېږي چې دا دوه قسمه حمزه دي یو ته حمزه وصلي وایي یو ته حمزه قطعي وایي ٹھیک شو نو دا چې کم حمزه قطعي وي لازمي حمزه یې د هغه د پاسه دا ورکوټې جزم دا حمزه غونته کې وي که ښه جي اوس حمزة الوصل څه ته وایي حمزة الوصل هغه حمزه ته وایي حمزة الوصل هغه حمزه ته وایي چې د یو لفظ په شروع کې راشي چې د یو لفظ په شروع کې کم الف راشي حمزه راشي هغه ته حمزة الوصل وایي او د مخکې حرف سره د ملاوېدو د وجې نه تلفظ ساقط شي ساقط معنی د ختم شي تلفظ کې نه ویلی کېږي لکه مثلا دا خو نه دی مثلا ګورئ الکتاب د دې الکتاب په شروع کې چې راکم الف دی دې ته حمزة الوصل وایي وصل ورته ځکه وصل ملاوېدو ته وایي دا لام ساکن دی ځان له نه ویلی کېږي نو موږ دا حمزه ورسره ولیکو صرف د ملاوېدو دپاره چېرې دا لام ادا شي د دې لام د ادا کولو دپاره موږ دې سره حمزه ولګو نو دا الکتاب شو الکتاب نو د دې الکتاب د حمزه نه مخکې که چېرته حرکت والا زبر زیر پیش والا حرف راشي نو دا الف په صرف شکل پاتې شي دا حمزه او د الف شکل کې به پاتې شي دا حرکت به نه ویلی کېږي لکه ګورئ په دې الکتابو کې حمزه چې دی دا شروع والا حمزه لکه دا اوس ګوره د ده نه مخکې د حمزه نه مخکې حرکت والا د پیش والا قاف ولګېدو نو د دا الف شکل کې پاتې شو حرکت پې نه ویلی کېږي او تلفظ به پې نه کېږي نو دا به بیا مونږ ورقو الکتاب نه وایو ورقو الکتاب به وایو الکتاب دی کنه دا دلته ځان له الکتاب نو د ده نه مخکې چې ورقو ولګي ورقو نو بیا به دا الکتاب نه وایو دا به اوس مونږ داسې نه وایو ورقو الکتاب نه دا به اوس مونږ دا قاف دارک د لام سره وتړو دا حمزه به د الف شکل کې پاتې شي هغه حرکت به ختم شي نو دې حمزه ته چې د مخکې حرف سره ملاوېدو د وجې نه تلفظ ختمیږي دې ته حمزة الوصل وایي حمزة الوصل څه ته وایي چې د نه مخکې حرکت والا زبر زیر پیش والا حرف ولګي نو او د دې حمزه هغه حرکت ختم شي نو دغه حمزه ته حمزة الوصل وایي نو لکه ورق الکتاب کې
نو پر ورق الکتاب کې چې دا کوم ال ا حمزه نو دا اوس نه ویل کېږي، تلفظ پې نه کېږي، نو دته حمزه الوصل وایي. ٹھیک شوه. نو دا زمونږ د نن ورځې د عربي کا معلم 3 نمبر سبق او دا ضروري اصطلاحات ختم شو. دې نه پس به انشاءالله مونږ الدرس الاول شروع کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.